ډېر محترم مسلمانانو په دین میونو، تاسو به روغ جوړ یې، صحت کې به یې الله مو خوشحاله او باد ساته. الله تعالی دې ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. نن یو بهترین وظیفې سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. وظیفه د یا حی یا قیوم ده چې انتهایی اسانه هم ده او ډېره زیاته مجربه ده. دا وظیفه تاسو د هر قسم حاجت دپاره کولی شئ، د هر قسم نیک خواهشاتو دپاره او جایز خواهشاتو دپاره کولی شئ. انشاءالله چې الله تعالی به سره ستاسو نیک حاجات او نیک خواهشات الله جل شانه پوره کوي او په کاملې طریقې سره به انشاءالله پوره کوي. خو موږ دپاره د ضروري خبره دا ده چې دا وظیفه پوره یقین او دهان او توجه سره کوو. څونه چې یقین سره وظیفه وکړئ شي الله تعالی یې زر قبلوي. یقین دا چې انشاءالله الله به دې سره خامخا زما د حاجت پوره کوي. که پوره نه شو د دې په بدل کې به الله تعالی بل حاجت پوره کوي. که بل حاجت پوره نه شو د دې په بدل کې به الله تعالی مصیبت دفع کوي، ګناهونه مې معاف کوي. دغه رنګې مسلمانانو په دې باندې تاسو یقین وساتئ انشاءالله العزیز. وظیفه چې ده دا به صرف اویا پیرې وای، اویا پیرې یعنی 70 مرتبه اویا پیرې به دا وظیفه تاسو په اوداسه کې وای. قبلې ته به ستاسو مخ وي او بغیر د خبرو نه به دا وظیفه کوئ، یعنی چا سره به خبرې هم نه کوئ. په اوداسه کې به وای پوره توجه او وقار سره او قبلې ته به ستاسو مخ وي. دې وظیفې نه به مخکې 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړئ چې څنګه موږ عام طور سره نفل کو 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوم په دې حاضر وخت چې هر وخت تاسو کوئ. خاص ولایت تعالی را محمد کعبی شریفی فلور کړم الله اکبر. صحیح شو. هر صورت چې پکې دغه حاجاتو کې به وي. دا حاجات مونږ چې 2 رکعته وکړو مسلمانانو، نو بیا به تاسو 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ، کم چې موږ په مانځه کې درود شریف وایو 11 پیرې ښکلې طریقې سره ښه. هغې نه پس په 314 پیرې 314 پیرې نه اویا پیرې ها اویا. یا حی یا قیوم بحق لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یا حی یا قیوم بحق لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا به اویا پیرې ووایئ او بیا به ترې وروسته 11 پیرې درود شریف ووایئ. بیا به د الله تعالی نه د الله تعالی په دربار کې دعا وغواړئ چې څه مقصد دې وي، څه حاجت دې وي، نیک حاجت دې دی، د دنیا حاجت دې دی، د آخرت دې دی، د واده محبت حاجت دې دی، د قرض کاروبار حاجت دې دی، مسافر دی، هغه دی د زړه ټکور د زړه سترګو تور دی، د سعودي کې دی، دوبۍ قطر کې دی، مخه یې بنده ده، هغه دپاره راونیسئ. څونه چې ستاسو حاجت دی مسلمانانو هغې دپاره انشاءالله راونیسئ او مسلسل به دا 140 ورځې پورې کوئ. ښه، ورځ کې 1 پیره اویا پیرې، مخکې وروسته 11 پیرې درود شریف په اوداسه کې قبلې ته به دې مخ وي، خبرې به کې چا سره نه کې، یقین توجه سره 140 ورځې پورې به دا تاسو خامخا دا وظیفه کوئ. ښه، 140 ورځې پورې انشاءالله چې 140 ورځې پورې کې به دننه دننه الله تعالی ستاسو حاجت او مقصد انشاءالله پوره کوي. موږ هم دعاګانې تاسو ته کوو چې الله تعالی دې ستاسو جایز خواهشات پوره کړي، الله تعالی تاسو له بهترین نکاحګانې درکړي، الله مو د زړه مرادونه او حاجتونه پوره کړه او الله تعالی تاسو له ډېرې خوشحالۍ درکړي، ډېرې کامیابۍ. ډېرو دعاګانې ته زه کوم. جزاک الله خیره.